الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. صدق الله مولانا العظيم. انتهائی واجب الاحترام حضرات مسلمانان دو قرآن عظیم الشان آیت مبارکہ اور دو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں تلاوت اللہ رب ذوالجلال دے صحیح وینا توفیق راکی. نن د اسلامی میاشتی د ذیقعده نهم تاریخ ته غالبا چې په دغه حساب سره غټ اختر ته یوه میاشت پاتې شو، او دا میاشت دا اشهر حرم کې یوه میاشت ده ذیقعده، او دغه رنګې ذوالحجه، رجب او محرم. په دغه میاشتو کې یوه دا ده چې په دې میاشت کې اکثر حاجیان هغو سفر کړی او ځي حج ته، او د الله رب ذوالجلال د طرف نه چې کوم عظیم رکم دی او حکم دی چې حج ورته ویلی کېږي، د هغو د پاره باقاعده طور تلي چې په چا باندې حج فرض دی. الله رب ذوالجلال دې وکړي چې کوم حاجیان صاحبان تلي دي د هغو حجونه دې الله رب ذوالجلال قبول او منظور وګرځي او په خیر عافیت سره دې سرته ورسوي. مسلمانانو لکه څرنګه چې د اسلام په عظیم ارکانو کې کلمه طیبه، منځ، روژه، زکات، دغه رنګې پنځم نمبر کې حج. دار اسلام په بنیاد نستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. صدق الله مولانا العظيم. انتهاء واجب الاحترام حضرات مسلمانان د قرآن عظیم الشان آیت مبارکہ او د جناب رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں تلاوت اللہ رب الجلال دے صحیح وینا توفیق راکړي. نن د اسلامی میاشتې د ذیقعده نهم تاریخ ته غالبا چې په دغه حساب سره غټ اختر ته یو میاشت پاتې شي او دا میاشت دا اشهر حرم کې یو میاشت ذیقعده او دا غرنګي ذی الحجه رجب و محرم په دغه میاشتو کې یو ده چې په دې میاشت کې اکثر حاجیان هغه سفر کړي او ذی حج ته او د الله رب الجلال د طرف نه چې کوم عظیم رکم دی او حکم دی چې حج ورته ویل کېږي دغه د پاره باقاعده تور دي چې په چا باندې حج فرض دی. الله رب الجلال دی وکي چې کوم حاجیان صاحبان تللی دي داغو حجونه دی الله رب الجلال قبول او منظور کړي او په خیر عافیت سره دې سره ورسي. مسلمانانو لکه څرنګه چې د اسلام په عظیم ارکانو کې کلمه طیبه، منځ، روزه، زکات، دغه رنګه پنځم نمبر کې حج دا د اسلام په بنیادی ارکان کې یو رکن دی چې دیتا حج ویل کېږي. او الله رب الجلال قرآن عظیم الشان کې فرمایي ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. دا الله د رضا لپاره الله پاک په دغه انسانانو باندې د خپل کور حج فرض کړی دی په هغه چا چې دغه کور ته د تلو راتلو طاقت لرلی شي. من استطاع الیه سبیلا د یو سړي دومره وس دی چې هغه د الله رب الجلال دغه کور ته لاړ شي، دغه خرچه د تلو راتلو برداشت کړي
او دومره خرچه د دې په کور کې وي چې د راتلو پورې د دې بال بچ په هغه باندې خپل خرچه وکړي د هغه نه، نو په دغه سړي باندې او په دغه زنانه باندې باقاعده طور حج فرض. اوس که دا نه کوي نو دا ګناهګار دی. لکه څرنګه چې سړی مونځ هغه فرض دی او دا یې نه کوي ګناهګار دی. زکات فرض شو نه ورکوي ګناهګار دی. روژه فرض ده او نه نیسي دا ګناهګار دی. دغه رنګې دا حج چې په چا فرض شو او دا یې نه کوي دا ګناهګار. د حج لغوي معنی ده قصد او اراده کول. د حج اراده او قصد کول دا د تصویل کې حج ویل او نور اصطلاح کې علماء د دې باقاعده طور تعریفات شوي. زیارت مکان مخصوص بفعل مخصوص فی زمن مخصوص. زیارت کول د یو خاص مکان چې د الله کور دی دې ته څه ویلی کېږي؟ حج ویلی کېږي. بفعل مخصوص په افعال په خاص افعالو سره چې هغې ته وقوف عرفه مینا ته تلل، دغه رنګې شیطانان ویشتل او طوافونه کول، صفا مروه مابین کې سعی کول، دا خاص افعال دي. فی زمن مخصوص په یو خاص زمانه کې دا په هر ټیم کې نه کېږي. دا صرف دې لپاره خاص زمانه ده. د 8 ذوالحجې نه واخله تر 14 ذوالحجې پورې دې 15 ورځو کې حج. اوس خبره دا ده چې څرنګه د اسلام په اسلام کې د حج بنیادی دا دې ته یو خاص فضیلت حاصل دی، یو خاص رکن دی د دین اسلام. نو سوچ کول پکار دی چې آیا داسې خلک خو نشته دی چې هغو باندې حج فرض دی او هغو اړو سره څه بکس پکې نه. که داسې خلک چېرته وي او هغه سره دغه خرچه وي، هغه دغه برداشت په دې کې وي، دغه طاقت لرلی شي چې حج ته لاړ شي او دا په دې کې اخوا دې خوا کوي او نه ځي، نو باقاعده طور دغه انسان سره دا ګناهګار. او که چېرته خدای مکه دله مرګ راغلو او دا حج یې ونه کو ادا یې نه کو، دا د الله رب ذوالجلال مخې ته ګناهګار. بعضې خلک یې هغه په دغه سوچ کې پراته وي چې زه را روان کال له به حج وکړم را باندې فرض دی او بل کال له به وکړم او بل او په دې دوران کې بس بیا ورته مرګ راشي حج کې پاتې شي، حالانکې حج پې صحیح فرض شوی. دا حج چې کوم دی نو دا په نبي علیه السلام باندې په 9مه ذوالحجه کې اختلاف پکې شته دی، خو د صحیح روایت موافق په 9مه ذوالحجه په 9م کال د هجرت حج څه شو؟ دا فرض شو. د دې نه مخکې یاد ساتئ دا حج دا په ټولو امتونو کې خلکو کړی دی، پیغمبرانو هم کړی دی. آدم علیه السلام چې الله رب ذوالجلال دنیا ته راولېږو د جنت نه، نو آدم علیه السلام نزول په کوم ځای باندې وشو؟ په هندوستان کې. بعضې خلک وایي څوک وایي نه په سریلنکا کې، خو دا هم د صحیح روایت موافق آدم علیه السلام په کوم ځای راکوشو؟ د هندوستان په او حوا علیه السلام د آدم علیه السلام بیبي هغه په جده باندې د عربو په خاوره باندې راکوزه شي، د یو بل نه جدا. آدم علیه السلام روایت کې راځي 40 حجونه کړ د هندوستان نه براتو پیدل عربو ته 40 حجونه کړ.